نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د محرم الحرام د 11 12 او 14 تاریخ وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو دغه درې ورځې کو تاسو دا وظیفه وکړه، الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي. الله پاک به ستاسو تمام مسائل لا ختم کړي. کو ستاسو حاجت د رښتې وي، کو ستاسو حاجت د کاروبار وي، که ستاسو حاجت د محبت وي، دغه رنګه کو ستاسو حاجت د کور وي، کو ستاسو حاجت د پیسو وي، د رزق وي، او دغه رنګه محترمو دیاړي میلاویدل نه میلاویدل، دغه رنګه نوکری میلاویدل، ان شاء الله العزیز تمام خبره محترم په دې کې راجمع دي. دغه رنګه څومره تاسو ته مشکلات دي، تمام مشکلات به الله پاک ختم کړي. رښتیا نه کېږي دا مشکل دی، محبت کې ناکامي دا مشکل دی، دغه رنګ محترمو کاروبار نه چلیږي، دغه رنګ نوکری نه ملاویږي. ان شاء الله العزیز د جملو مسائلو لپاره صرف د یو وظیفه کوشش وکړئ په خپل مو کې مرګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهی ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده، دا وظیفه ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده، ډیره زیاته د کمال ده، ډیره زیاته د سکون وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه به هغه سړی کوي چې کم پر سکون ماحول موندلی شي. په غوبل کې به دا وظیفه نه کوي، ټي وي ته ګوري دا وظیفه به نه کوي، موبایل ته ګوري غیبت کوي، یو بل سره ګپ لګوي، نو هغه هلکه به دا وظیفه نه کوي، هغه زنانه به دا وظیفه نه کوي. دا وظیفه به هغه څوک کوي محترمو چې بالکل پرسکونه ځای کې ناسته وي، شور نه وي، او دغه رنګه د مراقبې شانتې شکل به دا اختیار کړي. اوس کې بني او سورۃ العصر د دې را وظیفه به وکړي. ان شاء الله العزیز څومره حاجات دي، کاروبار بسه کړیږي، کاروبار نه ملاویږي، یا کاروبار شته ترقی نه کوي، دکان شته هو ترقی نه کوي، دیاړي شته هو برکت پکې نشته. ان شاء الله العزیز الله پاک به په احسن او په ښکلي طریقې سره محترمه دا حل کوي. څومره مشکلات دي محترمه، د واده مشکل دی، د محبت مشکل دی، دغه رنګې نوکري نه لګېدل دي، تمام چې څومره مشکلات دي محترمه، تمام مشکلاتو حل صرف په یو صورت کې دی. تاسو درې ورځې محترمه دا وظیفه وکړئ، ان شاء الله بیا د الله پاک خزانو ته ګورئ او بیا تماشې کوئ. الله پاک په کوم مقدار باندې موږ او تاسو له راکوي محترمه. الله پاک وایي دا ټول انسانیت کو زمانه وغواړي، زما په خزانه کې کمی نه راځي. نو الله پاک نه کو دا ټول حل کې وغواړي او الله پاک له ورم کې نو بیا هم پکې کمی نه راځي. نو زموږ استادو د وختو چې کومه طریقه ده محترمو هغه صحیح نه ده، هغه ناقصه ده. کوشش وکړو خپله طریقه دا درسته کړو. د دعا نه مخکې دغه رنګې د وظیفې نه مخکې دعا نه مخکې درود شریف د لازمان ګوره پکار دی. دغه رنګې د الله پاک تعریف وکړو، د الله پاک حمد و ثنا ووایو او بیا د هغې نه بعد دا وظیفه وکړو. ان شاء الله العزیز دومره پیدا به کوي محترمو، دومره چې تاسو ورته حیران شئ. نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمو دا د سورۃ العصر وظیفه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم مسلمانانو خویندورونو، تاسو به د سورۃ العصر دا وظیفه 314 پیرې
دغه درې واړه ورځې وکړئ. نن تاسو د سورة العصر دا وظیفه کوئ، نو نن تاسو 314 پیرې ووایئ. سبا له کوئ نو سبا له هم 314 پیرې ووایئ. بل سبا کوئ نو بل سبا هم 314 پیرې ووایئ. محترمو 3 ورځې وظیفه را کوشش وکړئ بالکل پرسکون ماحول کې کښېنئ چې څوک هم پکې نه وي. مخکې وروسته د هغې نه 11 پیرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد تاسو شروع کوئ محترمو سورة العصر. نن یې ووایئ، سبا یې ووایئ، بل سبا یې ووایئ، یا د محرم په دې ورځو کې کرم تر ټایم میلاو شو انشاءالله العزیز وظیفه به لازمن اثر کوي. او چې کله موږ محترمه مکمل پرهیز سره دا وظیفه وکړو، د مانځه پابندي، قرآن تلاوت، د ګناهونو پرهیز، انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت پوره کړي او الله پاک به ستاسو هر قسم مشکل دا به ختم کړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.